کانسټیبل فصیح الدین شهید شو. قیصر خان ایسائی سخت جوبل شوی. دا مهال 400 ډیچکو هسپتال ته د شهید لاش او جوبل قیصر خان هغه وړل شوی. ډي پی او 400 محمد وقاص خان او ډیپټي کمشنر 400 عصمت الله وزیر خان او دغه شانتي اے سی وقاص خان او نورا سرکاري عمله موجود ده. ګرانو کتونکو د 400 په ماجوکي کې د پرانګو پولیسو یو چاپه وهله، یو سنیچرو اطلاع وه. په عین موقع باندې پولیس ورسېدل، خو دغه ټیم کې اچانک ملزم ته پته لګي او د هغه اړخ نه فایرنګ شروع کیږي او دوی ایسته نه جوړی او په دې کې کانسټیبل فصیح الدین چې کوم دی هغه شهید شي او یو ایسائی قیصر خان هغه سخت جوبل شوی دی. ګرانو کتونکو دغه د پولیس جون دې وخت کې په دغه شپه کې څوک د صدریاب چوکۍ باندې، څوک د عزیزآباد چوکۍ باندې، څوک د ګنډيري چوکۍ باندې، څوک چې کوم دی نو په بله چوکۍ، څوک په بله چوکۍ. دغه شانتي زمونږ پاک آرمي په بارډرو باندې اف سی رینجر ډېر خلک وایي پیسې ګټي. پیسې یوازې دوی نه ګټي، پیسې دا نور سرکاري نورې څومره ادارې دي دا ټول پیسې ګټي. خو دې فورسز ته تګ دا درې ځای تړلي شوي، یو په دې ټوپۍ کې، یو په دې بیلټ کې، یو دا مزي چې چولي وي دا بوټان درې ځای دا تړلي شوي. نو هر وخت دوی په حالت جنګ کې وي او بیا په دغه صوبه کې چې دا کومه ترهګري روانه ده نو دې کې خو کلم یقین او باور نشي ساتلی، څه ټایم در باندې اټیک کیدی شي. د دې خبرو مطلب مې دا دی چې پولیس والا هر وخت چوکس وي، هر وخت په داسې کې وي. څه وخت هم د دې دنیا نه تللی شي، موږ ټول تللی شو، خو لکه دغه تورې وردی خړې وردی دا دغه ترهګرو په نظر کې خوم دي. خو دا سنیچر دا پولیس ته مطلوب کس چې کوم دی نو د نن 400 کې د پولیس یو کانسټیبل هغه شهید کړو، یو جوبل که او دې وخت کې 400 ډسټرک هسپتال کې دي. ډي پی او محمد وقاص خان وایي چې موږ ته اطلاع وه او دغه ځای کې دا اشتهاري ملزمانو په ضد باندې چاپه وه او د دغې چاپې په دوران کې چې کوم دی نو فایرنګ ملزمانو کړی دي او هغوی د موقع نه په تیښته کې کامیاب شوي دي. نو صرف دغه یو بریکینګ نیوز مې درکوه چې په 400 کې یو وارې بیا د 400 پولیس په نښه شو، یو وارې بیا یو لویه سانخه مخې ته راغلله. زما به خپل کتونکو ته دا خواست وي چې تاسو په چم ګاونډ کې داسې مشکوک کسان وینئ نو د هغې پولیس ته اطلاع ورکوئ او په حالاتو باندې خبروئ. دا ضله زمونږ ده، دا ضله د پولیس ده، دا ضله په شریکه سره د دغه شانتې ناسورو خلکو نه صفا کوم. هغه آیس دي، قبضه مافیا ده، سودخواره دي او ورسره سنیچران دي، غله دي، مپروران دي. د دې په ضد په کاروایۍ کې د پولیس مرسته وکړي. الله پاک دې خاندان له صبر ورکړي او الله دې شهید ته دغه درجات چې کوم دی نور بلند کړي او دغه جوبل ایسائی چې کوم دی خدای دې روغ کړي. په دې وخت کې ډي پی او 400 محمد وقاص خان په میدان دی او دغه سپاټ ته هم تللی دي.